الصبح کې ویو وغیرہ راځي تاسو کتاب الجنائز جمع جنازه تودا بس یو راکوټي کوچنی غونډه اختلاف دی خبرنا جنازه او جنازه بعض حضرات چې جنازه په فتحې د جیم دا مړی تا وایي جنازه په فتحې د جیم مړی تا وایي او جنازه په کسرې د جیم هغه کس ته وایي چې مړی به د پاسه کوي او څوک یې بالعکس وایي چې جنازه مړی تا وایي جنازه او جنازه دا هغه کس ته وایي چې مړی به د پاسه کوي او مناسبت ډېر واضح دی ځکه چې څنګه صلات سره کوي خپل منځ فرض نفل واجب عیدین استسقا د قرنګي چې انسان مړ شي نو هغه منځ کوي د منځ ته مو جنازه وایي دا جنازه نه ده الصلاة علی المیت دی اطلاق مجازي دی په دې منځ د مناسبت شو باو ما جاء فی الجنائز ما دوه معنی وکړه په فتحې د جیم مړی په کسرې کټ یا په فتحې د جیم کټ او په کسره مړی ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله آخر کې لا إله إلا الله وایي دا ټول متعلقات بخای د مرګ نه مخکې مرګ نه لږ ساعت مخکې دخل الجنه قیل لوهب بن منبه أليس لله دا نری ویل شوی لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال غير كل جواب ورته بناولنا ولكن ليس مفتاح يكون جنبي مگر داغي غاخونه غاخي کې جنای کړ اګه پکینی بیا دروازه نه کولاول جئت بمفتاح دروستان ففتح لك والا لم يفتح لك دا غاخي د اعمال صالحه دي دا نیکا او غاخي دوه قسم دي یو پکې دنه ننوتی یو بار وتی یو عدمی یو سوي وجودي مثال دی کنه دا اعمال صالحه او عبادت د وجودي غاخي او دا دنه چې کوم پټ وی پټ نه نوتی نو د هغه منکرات هغه نه بزان ساتي دا غاخي كل خبر يطلع شابتي وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مالك بن سويد قال حدثنا وائل بن عبد العزيز وقال عن معقول بن سويد عن ابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني على اسم جبريل شبا او حدثني انه من مات بقول اليه في الله بس مطلب چې مستحق د دخول د جنت دی هذا مرجئه او مسلک نه دی نور اعمال وتلو دخول اولی بشي او کنور وسرم یا منکرات کی دخول ثانوی بشي شابه يدخل الجنة وإن زنا يدخل الجنة إن وسلي او کشرنا مراد غشر کی جیلی اخلی نبیا نار مراد نار مؤبد شو او کله شرک نه شرک خفي اخلي چې ریا او سمعت دی بیا مطلق دخول دنا شبا مناسبت تباب مولانا سے دوستو بزمون یو اختلافی دی راشي دیکي یو دوه درې اختلافي د نور پکې نشتا یو اختلافي وراشي اذا جنازې نه مخکې تل بهتر دی ورستو نو زمونږ د امام صاحب پنځ جنازې نه ورستو تل بهتر دی د دلیل شو به اتباع الجنائز دا ذهن کې واچو ها چې کله دلیل د نغوار مال بدار او باسه یو پکې دا اتباع دي ته وایي جنازه مخکې او تور پسې الجنازه متبوعه ليس معها من تقدمها رابشي الجنازه متبوعه ليس معها من تقدمها وذا بالتفكاري عيادة المريض إجابة الداعي نصر المظلوم إبرار القسم دا کم دی کې چې یو د نیکۍ نه قسم دی خو لکه ابو بکر چې خوړه لیو رد السلام تشمیت العاطس او موږ یې منفي د آنیه او د فضاونه د استعمال او د خاتم د ذهب نه سلو د پاره او د حریر او دیباج د سلو د پاره حریر عام دیباج ریخم او دیباج د دبلی او قصی دام ریخم دی خو مخلوط تو کوئی وی قصی و داده کوئی چه قص پا شام کې یو خار دی دا با علتا جوڑی دل قص او سو کوئی قص نا معرب دی قص مخلوط ریخم ہوتا وائی استبرقم دا دیباج دا دبلوی نری بی نری تیر وطا
او استبرق غټ لږ د غټ نو دې کې حسر نشته ها دې کې دې وخت رسول الله مبارک ته عادت د حسر د لپاره ور یو ځای په حدیثو کې دې وخت ودا د امور مستحضر کې دا بیان وکړه نو د ډیرو سيزونو نه منهیات په دیو کې منحصر نه دي او نه مامورات په دیو کې منحصر دي دا څور پسې اشاره وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو ذر قال قال اخبرنا بجانب قال حدثنا المسيب ان ابا بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم رسول الله عليه وسلم دغه حق څنګه شابه حسن نشته چې کوم وخت کې څومره کوم امور مستحضر کی په ذهن کې داغې نه تعبیر کوي ها چې په کفن کې درشي ور داخلي دي شي ملکاته شي په نسائی کې بتا سول راشي په کتاب الجنائز کې چې د مړي مخ ته قتل خنوي او دې دلته به روایت ډېر راځي چې نه قتل جایز دی د ابوبکر صدیق رسول الله مبارک مخ ته وکړه او نو علماء په میاس کې تطبیق کوي یو خدای او ادارې چې دا روایت د صحیحین او دا مضبوط دي دا په نسبت او یادا چې دا قتل اثر تماشي په بنیاد خنوي لکه زمونږ په دې مخبرو کې چې خلک مړي ګوري د تماشي په بنیاد څوک یې مړه پوزه کاږه څوک یې سترګې وازې وي څوک یې خولې وازه وا نو دا ګناه د مړي بد باندې د خپل اختیار غریب نشته او د عبرت په بنیاد یا اصل د محبت په بنیاد یو دوست دی په دې بنیاد قتل دا بیا مستحسن دی عبرت ته پاره ګوري مستحسن شو یا ستا یو دوست یاد دی شو او ګوري نو مستحسن او په دې لپاره ګوري چې تماشې او لعب او بیا رسته بد په دې بنیاد قتل مانو د نسائی اشتها کتاب الجنائز کی روایات ها وبه قال حدثنا ابي بن محمد قال اخبرنا ابو بكر قال قال ابو يوسف عن جابر قال اخبرنا ابو بكر عن عائشه رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبر ابو بكر على ذاته او چې وفات شو دي دا صلح ته دی پتہ ګور د نبی رسول الله مبارک طبيعت کی کوثر نه دی ابو بکر تاسو به یاد دي چې نبی څنګه راوته دا بیا واپس شو نبی تاسو په د نبی رسول الله رسول الله طبيعت څنګه دی بخیر اذا صلح قدم یو بي الدوا او با سره نږدې وی خلاص شو او د کې چې وفات شنو ابو بکر په اطلاع لاړه حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشه وقصر كذا النبي عليه السلام وهو مسجن پټو په یو صادر حبره د مالوچو کې بورد یمنی صادر د مالوچو نه جوړ فكشف عن وجد مناسبه الباب ثم اكب عليه وبريوته فقبله كل ورې خبره معلومه شوه مېت باندې ورته اخلي دل داغه د محتر ګندول هغه ور پریوته دل داغه تثبیت تاسو بی ابي انت یا نبی الله ور مخاطبه سره باقاعده کوي چې تاسو خلک هغه سره چې خبر یوري چې تاسو سره کوي مجید محضر سره خو خبر استداب نه کوي یا نبی الله لا بلنا قربان لا قربان دا او فی لفظ دی یا نبی الله لا يجمع الله عليك موتتين دو مرګ پتا به خدای ته جمع نه بس یو مرګ دلراغي باقي ټول حیات دی بل مرګ بدل راځي او کو څوک دا و چې پیغمبر مړ لري دا سما دا حیات او ممات کې فرق دا مطلب نه لري بعض خلک یې نه ټول دا خلک دی چې حیات النبی دی او نصوص د قران په ممات دی موږ دې نه انکار نه کوي ممات کوم منو انك ميت وانهم ميتون افا اما او قتل انقلبتم على موتوشنا دا حیات بعد الموت دی دغه په دې کې دا موت دایمي دی او په حیات بعد الموت دی نو چې څوک دا و چې په پیغمبر مرګ نه دی راغلی خدا کافر دی دا خو د نصوص قطعي او مخالف دی موضوع خامخا راغلی دی دغه وشکه اشکال نشته دا جګړه په دې کې نه چې موت پر راغلی دی او کنه دی راغلی جنازه نه شوی دفن نه دي شوی وګي په خبره دا جګړه پس کې دا په حیات بعد الموت کې دا دینه معلومه شو چې لا يجمع الله عليك موتتين بس یو موت راغلی بل نشته ورته په خبره یا حیات اما الموت التي كتب الله عليك فقد متها تقبل ثلاث دې بیا نشته ختم قال ابو سلمة ولي علماء ګوري په دې ټول متفق دي دغه ته متوجه شي دته دریم مرګ نشته سمانا په دې علماء متفق دي چې کوم وخت په قبر کې دغه راشي نکیر او منکر او تاسو کوي مر ربک وما دینک ومن نبیک دی وخت بیا حیات پکې راشي باقاعده دې کینی په دې قبر کې
هغې دې تپوسونه کوي او نیک سړی وایي ما پرېږدی لمونځ کوم داسې ټیم د باندې الله راولي چې د مازدیګر کوي ما پرېږدی زه لمونځ کوم هغې کښېنه مانځه وخت مانځه خبرې ختمې شوې دي یو څو تپوسونه ده نه کوم نو دقه بیا حیات راغی اوس د دغې حیات نه پس مرګ شته که نشته نشته راغلی دغه حیات چې کوم راغی د هغې نه پس مرګ شته که نشته نشته دایمي حیات دا غټ دلیل شو شابته کینا د عمر انصاف او هغه وی چې چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات په دې صورت سره وا هغه د موسی علیه السلام په شان سره د تور ته الله ملاقات لا نو کینا عمر ته نه کېناسته دا دماغ بالکل کار پرې خو دی فابا فتشهد ابو بکر خطبه وما لحلق والمعيش وتركه عمر فقال اما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات فليس إجماع اتفاق موت فراغ لديه شيء إنكار كده ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت فأغمر زند قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول أرسلت من قبله الرسل إلى الشاكرين والله لكأن الناس ذات وكأن إذا آيات رجع توريدني أوريدني ونازله خلقنا يرو ذات شو كأن لفظها يعلمون جل نازل كله حتى تلاهم فتلقاها منهم خلقة الذكر فما يسمع بشر إلا يتلوها والغياء خلقنا يرو بالكل دي غمد وجنا شابا وفيه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زيد بن خيران بشار قال حدثنا ومن على أمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قسم المهاجرون بيعت تخذه باللسان وقسم المهاجرون فقسمت المهاجرين وشو ذا أنصار صرف قرعة كم مهاجر ده كم أنصاري ده سيرور ولي جوړولا فتوار لنا عثمان فقرعه کې رو رسید اصل کې دا قرعه به کله په غشو کوله او کله به په تهران کاو قرآن دازي مرغه به پرې خوده توار یې تیرو او کی طرف ته بلا ولا کار کول پکار دي دستر ولا ولا کار کول نه دي پکار نو فعال به کاو قرآن تقسیم په مرغو نه کړی او په غشو کاو خدا فعال به دی و چا سره فتویران نو بس مطلقی دا قرعی دا فارم تویران لفظ استعمالیگی ورسید ممتع عثمان ابن مزعون دا اغی مهاجرینو نده چی دا مسلمانانو متقدمینو نده فقراء المسلمین الاولی او دویم پا مدینه منوره که لنبی دا عمل ده او دا رسول الله مبارک زائل ورد ده عثمان ابن مزعون او ریر پی نبی علیہ السلام خطاو فانزلنا في ابياتنا من بخل كورونه کې بو مترور شو کنه وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل او د غسل ورکړی شو وقفنا في اصوابه داخل النبي عليه السلام فقلت ما سوى ابي بي رحمه الله عليك ابا الصائب دا كنيه د عثمان بن مزعون ابو الصائب فتاج خدای رحمتي دعا ده فشهادتي عليك زما گواهی د پتا لقد اکرمك الله دې خبرې کوي په کې د الله عزت فقال انسان وما يدريكي تتصفت لك ان الله اكرمه تتصفت لك ما بأبي انت يا رسول الله فلا من القربان فما يكرمه الله چاله بقد عزت ورك ان لم يكرمه فدل عزت ورنه کی چاله دي من المهاجرين الاولين دي من الفقراء المهاجرين دي متقدمين في الاسلام دي ستار دایر ور دي مدینه منوره کې په مهاجرینو جوړم به مړ دي نو چاله بول کی دل ورنه کی فقال اما هو هرجل عثمان فقد جاءه اليقين مرغ الراد والله قسم بالله اني لارجو له الخير ولا امید خير لرب والله لرب او ده خير امید لرب مسلمان دي والله ما ادري او نور تي شهادت موعيه اشهد قسمنا اخرى شهادت موعيه امید وایا يقين موعيه ما ادري ما تفتنش تو رسول الله ما يفعل بي ما سره بسكي اوس مولانا صاحب دې باندې یو غټ اشکال لري چې تا خو د ډېرو نصوصو معارض دی چې ما رسول الله او ما يفعل به ولې نصوص سره معارض دي د صحیحین نه د ټولو صحاح روایتو کې دي چې رسول الله مبارک فرمایي انا اول من تشفع في الارض انا اول شافع واول مشفع الکه څه نشته دې سره څوک نو به شافع نو به مشفع او د صحاح ټولو روایت ټولو کې دادي چې مقام محمود کې به سفارش کړ او ټول نمخ کې به جنت ته داخليږي او شفاعت کبرا بخو ټولو کې دا خوای ته تعارض
نو علماء متعدد جوابونه کوي څه کمزوري څه مضبوطي دواړه ټول برخه وي دا ما یفعل بي دا په هغه زمانه باندې محمول دي چې د نبي علیه السلام ته د خپل حال پته نه ولګېدل هلکه دا ډېر کمزوري جواب دی پیغمبر ته څنګه خپل حال پته ما کې نه لګي دا کمزوري جواب بعضې حضرات وایي چې د دې نه مراد تفاصیل دي چې کوم تفاصیل د جنت چې زما متعلق د آخرت او د قبر هغې نه ځنې خبر واقعي جزئیاتونه اجمالا بنده خبرې تفاصیلونه خو نه خبر تفاصیل علم په الله سره بعضې علما وایي دا تواضعا یې ویلي دي تواضعا دا لفظ ویلی دی دی جواب شو یا خبر د خیر تواضعا بنده ویلی شي او دریم نه څلورم نمبر جواب دا هیبت راغی په نبي علیه السلام نو چې هیبت راشي بشارتونه یې شي الله اکبر چې هیبت راشي څه یې شي بشارتونه یې شي لکه د عثمان ته پته و چې نبي علیه السلام ما د شهادت او د جنت زیری راکړی او بیا چې قبر سره کېناستو بیا جواب دومره به وجړل یبل لحیته چې ګیره به پر اوښکو لمده شوه نو دې باندې هغې باندې دا سوال دی چې دا ولې دومره جاري چې ګیره پر اوښکو لمدېږي دا چې هیبت راشي ډېرې هېر شي یا حضرت ابوبکر صدیق یو ځل یو ډکې راواغېسته وي دا مانه بهتر دی یا حضرت عمر ته یو مرغۍ ته وي دا مانه بهتره ده نو چې کوم وخت کې هیبت راشي نو بشارتونه او خوشحالۍ د بنده نه هېرې شي څلور شو تحقیقي جواب به تما رستو کړی دا څلور شو پنځم نمبر خبره څه ده پنځم دا چې واقعي ما ته خو الله د هر څه راکړي شفیع او شفاعت او هر څه خو د الله څه پته لګي انعامات ډېر زیات دي الله قدرت الله قهر د الله د غضب هغې هغې نه پر نبي هم اخره پورې استغفار به کوو که به نه کوو معافي به غوښته که به نه غوښتله مونځونه به ټول که به نه کول نو دقه امور ورته مستحضر شوي دي ما یفعل به لیکن د ټول خسته جواب دا چې دا د کاتب او د راوي غلطي ده په بله نسخه کې ما یفعل به دی ما یفعل به نه دی ما یفعل به دی ما ته پته د سره به څه کېږي بس موږ خو دې ته ګورو چې مسلمان مرد جنازه به کوو موږ دې ته ګورو چې مسلمان مرد د مسلمانانو مقبره کې به خښو موږ دې ته ګورو چې مسلمان مرد کفن به ورکوو ارجو له الخیر وختي وي والله اني لك مسلمان مرد لیکن اوس څه پته لګي د خاتمه پته خو الله ته لګي موږ ته خو نه لګي علم غیب خو الله سره چې خاتمه په کوم وخت شوی لکه پوهېږي امید لرم موږ ته مسلمان مرد ښکاري لیکن څه پته لګي نزع وخت څه شوي او بل دا دي چې د الله تعالی واقعي احسانات خو ډېر دي خو د الله پاک انعام دا څه ورته وایي اعمال خو د ده ډېر دي لیکن د خدای احسانات دي ورته لکه الله عزت وڅوک چې دا خو د ما په زړه کې ایمانه جوړوي د دغه ښځه چې وه زبیده د هارون الرشید چې کله مړه شوله چا په خوب کې لیدې وه بیا الله سره څه وکړه دومره نیکه بیبي وه چې تاسو د هغې د نیکۍ نشم ویلی دا یو نهر چې کوم نهر زبیده مکې ته راوستی دی د دې مثال به څوک قایم دی یو خوشحال دی په هغه زمانه او غریبانان د حجونو له بوتل فري مفت او ډوډۍ او په محل کې دا فیصله کړو چې زما په محل کې به چې کوم سړی هغه ډیوټي کوي د خادم نه وانه تر د سیکرټري پورې دا به ټول حفاظ د قرآن چې جارو چې هم د قرآن تلاوت کېږي او که څوک سیکرټري قلم لقوي چې هم د قرآن تلاوت کېږي مېره ته یې دغه چې مړه شوه چې هغه خوب کوي د الله را سره څه وکړل چې الله ته مخامخ شم وي الله ما ته وایي چې زبیدې اعمال خو د ډېر زیات راغلي دي ډېر نیکۍ دې راغلي دي خو دې کې ستا څه کمال نشته دا د ما فضل ما ښکلې پیدا کړې بادشاه مې در باندې عاشق کړ هغه نکاله مې وروستې که ما د حسن نه وې درکړې او ما روغ صحت نه وې درکړې او په لاس خوشحاله ګوړه او توره مې پیدا کړې وې نو ته به د بادشاه غېږ له نه وې تلې نو دا کارونه به دې نه وکړې که ما د زړه کې محبت او حب د ایمان او د اعمالو نه پیدا کړې دا کارونه نه شو کولی که ما د بادشاه ښځه نه وې جوړه کړې او غریبه وې تا دا نه شو کولی دې کې ستا څه دي ته خو زما فضل دی بس وي ما چې زغر که شوې بیا الله وی چې په یو رکوټ عمل دی کړی د په هغې دې بخم الله هغه څه عمل دی وي یو ځل بانګې وې او تا ډوډۍ خوړه مړی دې چته کړې وه نو په سر دې دوپټه نه وه نو چې کله یې بانګ ووې نو تا زر مړی په پلیټ کې واپس کېښوده او زما د نوم احترام دې وکړي دوپټه دې په سر کړه
زما د نوم احترام دې وکړو پټه دې په سر کړه نو بیا دې نوړی واپس اوچت کا او دې خوا زه دې د خپل نوم په دغه احترام به حمزه جنت ته بل تحقیق کې وجیبه نقطه ده خوب حجت او دلیل شرعي نه مولانا صاحب تبشیر وي بشارت وي نبی رسول الله بشارت ویلې ده خوب ته بشارت لیکن دې کې یو نقطې ته اشاره شو چې عثمان ابن مظعون کې دا ټول ارث شته لیکن که خدای ورته حساب کتاب شروع کړي ملاکن منو تشه الله تعالی بیا به څه کوي ځکه دا خبره کوي چې اصل روایت دا چې ما یفعل بی نه ما یفعل به دی یو بل جواب علماء کړی دی علامه عینی ادا ادارت نبی علیہ السلام په دې کې چې شهادتي هغه زما شهادت د سمیم القلب نه دی یو سړي د پاره نه وي او دا په حدیثو کې ورغلي دي ښه یو سړی مړ شو هغه سره هغه لپاره بل یقین او لفظ د شهادت په نه وي چې دا جنت ته ده او غالب ځان ګمان کو ارجو لفظ کوي یقینا چې تاسو پته لګي وشي په خبره رسول الله دا د عائشه باندې مې اعتراض شوی یو ماشوم مړو ماشوم مخکې تیر شوی دی او عائشه وی عصفور من عصافیر الجنات ده او نبی رسول الله پیدا نو دا پیدا چې حکم د شهادت او حکم د جنت قطعی حکم د شهادت حکم د جنت قطعی حکم په مغیبات او په حضور د نبی علیہ السلام کې ممنوع دی ځان لویل شي او په حضور د پیغمبر نه څه خبرې کیسه د پیغمبر مخکې د حکیم په مخ کې خلکو ته نسخه ہے د مفتی سے په مخ کې خلکو ته د مسلې جواب ہے د عالم په مخ کې خلکو ته د مسلې جواب ہے بدل کنه د پیغمبر نه څه د مخکې حکم په مغیبات کې دوه خبرې کوي یو د پیغمبر مخکې حکم په مغیبات ممنوع او بل څه وي د سمیم القلب او شهادت ممنوع امید او رجا پاتې تو جوابونه شو یو جواب خدا شو وشمیرا چې نبی علیہ السلام مبارک ته د دې خبره د دې علم نه مخکې دا ویل شي دا جواب ما کمزور دی دا کمزور دی به مسوي چې تفاصیلنا الله خبردار ما یفعل به چې کوم تفاصیل دي هغه الله خبردار درې مسوي تواضع رسول الله مبارک خپل اظهار عجز او تواضع وکړه شو او سرورم مسوي چې دا نبی رسول الله باندې hebat را او دا hebat او دا مصیبت په وخت کې د انسان نه بشارتونه بیا یې ضرور شکر او پیغام مسوي چې دا او بالکل د کاتب غلطی ده ما یفعل به له ٹھیک شو دا پنځم جواب ما یفعل به اولی ما یفعل به دا چې د خاتم څه پته نه امید خیر خبره او شپږم جواب به څو بدلتا هغه دا چې دا نبی کریم صلی الله علیه و چې د پیغمبر په مخ کې با حکم د مغیبات ورکړي او بل جواب پیدا وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فیصله کړی دا چې یو سړی متعلق پدا نه وي جنت تعالی امید پاتې هغه لفظ شهادت ویلو دا و جوابونه غالبا مې وي ښا مخکې دا والله لا ازكي احدا بعده بس صحابيات واجب وكنا بس تزكيه من یو کدی نه پس عثمان نه پس تزکیه داغه پاک صفات ذکر کاوه نماز بیا مې دا نه دی ویلي نور ګورې پیغمبر مبارک دا په خپله وایي چې والله انی لارجو له الخیر او مولانا صاحب بله وره دا عثمان ابن مسعود نبی علیه السلام په خپله قبر ته ښکته کړی په خپله ښکته کړی او جالبې دي او چې کوم وخت یې دفن کړ یو صحابي ته ویل چې ورشه یو تیږه راوړه په دې سر یې کېږده د قبر نعرف به اخي اشکال کې شته نو صحابي دا لتیږي روچته کو وسه پیونه شو بیا رسول الله مبارک خپل لا فحسر عن ذراعين سارګر کړ او هغه تیږي روچته کړه صحابي وی مې بیاض د ذراعين تکتل دا مې لیدل او غیر اورله او په سر د خبره کې خوله وسوي بنار به اخانا او چې زما په خاندان کې څوک نشي وسره به د پاتو څه ځای وره نو چې دومره رسول الله مبارک له قبر تیږي تیرا بل معلومه شو چې قبر باندې یو نخ کې خوله چې معرفت د ملي برازدان جایز دا ټول خبرې دې خبرې دلایل دي دا ارجو له الخير د
لیکن حکم د غیبات په حضور د پیغمبر کې یا قدري حکم چې به دا جنت تعالی او دا جنت الفردوس کې ناست او دا د حور سردار دی او دا د حور دغه د څو ته ویل کېږي خاوند دی دا په حکمونه لګول دا شریعت منع کړی دی د خاتمه څخه نه دی ته خاتمه پر موږ ولې کې دا په خپل غالب ګمان کو مسلمان مرده جنازه په ذکر کو زو څه پسې ورته دې بل کې راځي ما يفعل به شو ونی مونته دا قبل روایت دی وتابعوا متابعي او دچا وګورل غوندي دا خیر کړه متابعي دا خیر شعيب عمر بن معمر قال حدثني محمد بن بشار ويجي بس خلاص دا قبل سره شو نقول شعيب وعمر بن دينار ومعمر من الشخصيات المتابعين شو نو اگر راجح شو په نسبت د امام کې واځي ما يحل به ولا امام بخاري غير ترجيح فرق لا شابته قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عن عبد الله رضي الله عنه قال انا قلت له ابي يعصر في مناسبه سبب محتكتل شابته ابي وينوني والنبي صلى الله عليه وسلم خلق من يقول في غمر مباركنا من يقول شابته خلق ولي من يقول ذكر دي غريب دي خوبو خلق ولي من يقول چې دې به خپه شي کپلار مخته بنده خپه کېږي او یا هغه نصوص چې رسول الله مبارک ویلي چې موږ ته مه ګورئ د هغې د وجې د خلکو منع کولو د هغې تطبیق مې وکړه ترور زما و خاتمې جړل فقال نبي تبکید یا لا تبکید ته جاړ یعنې مه جاړه استفهام انکاري دی یا مه جاړه فرشتې سورې کوي ستا پرې رور د جابر پرې پلار سورې پې کوي په وزرو تر هغې پورې پې سورې کوي دا چې دا په پورته کدل را دنه مولانا صاحب دا معلومه شوه چې د خولې جړه هغه د سترګو جړه جایزه ده مخ کشف کول جایز دي فضیلت د جابر د پلار معلوم شو لیکن یو بل نقطه معلومه شوه کرامت بعد الموت فرشتې چې په د سورې کې دا څه شی شو کرامت نه شو او دا په ژوند کې د مرګ نه پس دی دې کې څه دي دا کرامت بعد الموت ولې دا بعضې خلک نه مني نه پوهېږم نقصان پکې څه دی کرامت په یو عزت ته وایي دا عزت خلق خدای پاک په دنیا کې مسلمان لور کولی شي او په آخرت کې دې کې څه دي او دویمه دا ده چې دا خارق للعادت امر دی نو کته وی خارق للعادت امر صادر شو نو په جون ته نه صادریږي تاسو باندې نو مرګ باندې خدای قادر دی صادرولې شي دې کې څه دي خو به بديع الارض وکنو تیر شوی دا څه شو کرامت او هغه بل صحابو چې سوال وکړو او د شپې باران شو لاشونه ولې یوړل دا څه شو کرامت بعد الموت ټول دي نو دې کې ډېر زیات نصوص دي لیکن انکار مه کوئ ها خپله خبر نه د مرګ خبر ته وایي چې پلان کې وفات شوی دی ها ابو داود په کتاب الجهاد کې راځي چې نجاشي مړ شو ابو داود کې کتاب الجهاد کې وګوره دا خبر نه رڼا تله نجاشي پکې راځي نو نور د خبر نه وصل څه شی دی لکه همه کرامت بعد تیرانا خو د سپومې او د نور نه کېږي د خبر نه مو نه کېږي دا ټول دا ډېر زیات روایات دي په دې کې نهى النجاشي في اليوم الذي مات فيه أذنهم أصحابه دا هغه بادشاہ دی چې صحابه لري د مکه مکرمه نه او د ولدي سامان ورکړي وخرج الى المصلى وصف بهم صف او کبل صحابه صفونه جوړ وكبر اربعا او جنازه په کړي دا جنازه ور باندې کړي دا اوس مولانا سے پرې لګان کې کا چې جنازه علی الغائب صح حکم لري بس طرف ټوټ اختلاف دی نو پرې د امام شافعي او احمد ابن حنبل جائز دی او زمون او د امام مالک رحمت الله علیه پنځ جنازه علی الغائب ناجائز ده زمون په دې وطن کې داخله ټول په غائب جنازه کوي یو نیک سلیمون چې لکه جنازه پکته غائبانه جنازه غائبانه جنازه غائبانه جنازه غائبانه جنازه په چا باندې کې مړشته جنازې لپاره خدا شرط چې مړي بستا مخ کې حاضرې نو مړي په سعودي کې پروت جنازې تل تکي دا عجیبه خبره ساده امام شافعی احمد قائل دي امام ابو حنیفه او مالکی نه دي قائل دو زینو کې ثبوت دی او دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عدل تکړه او یو بل ځکه ثابت دی بل کوم ځکه ثابت دی بل یو نبی هم تبوک لته
یو صحابي په مدینه منوره کې وفات شوی. جبريل علیه السلام نبی علیه السلام ته وویل په جنازه په کې په پلان کې چې د مړي حاضر کړم. ویا جبريل علیه السلام ورته هغه مړي حاضر کړ. نبی علیه السلام یې ما لیده دی وینم تاسو نه نو جنازه په وکړه. دا غي نه جواب خپل په حدیث کې موجود دی. دا جنازه ظاهر کې په غایب او په حقیقت کې په چا باندې و په حاضر. او د دین موږ دغه جواب کوو. یو روایت کې استها ابن عدي په کامل کې راوړی دی چې جبريل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته استارو نجاشي مړ دی که جنازه په کې چې ته حاضر کړ. نو جبريل علیه السلام ضربا بجناحه الارض او وزر ازمکه والا. نو دا نجاشي وتحکارک نبی علیہ السلام په جنازه وکړه. نو ظاهر کې جنازه علی الغائب ده او په حقیقت کې جنازه په چا باندې شو ظاهر. خلاص اوس مولانا صاحب ماته ګوروس چې جنازه علی الغائب جایز وي. نو په غزوه موته کې حضرت جعفر، عبد الله بن رواحه، زید بن حارثه غوندې شخصیات شهیدان شو. نو پیغمبر مبارک ټولې جنازه نه کوله په غائب باندې. نمبر 2 او یا کسان د بیر معونه شهیدان شو بے جنازه غریبانان لاړل. بے جنازه ولې په جنازه نه کول. لس کسان د خبیب سره بے جنازه غریبانان مړ دي. جنازه نه ده شوې نو په هغې ولې جنازه نه کول. او کته وې ځکه نه ده کړ چې دا شهدا دي دا به چې جنازه علی شهید کې اختلاف دی. نو زه خو یې منم که اختلاف پکې شته خو زه یې منم. او دویم په مکه مکرمه کې چې کوم ضعفا د مسلمانان مړه دي قبل الهجرت په هغې ولې جنازه نه کول. په مکه مکرمه کې کوم ضعفا د مسلمانانو چې مړه دي او بې جنازې دفن دي نو ولې په جنازه علی الغایب نه کول. نو دا په حقیقت کې جنازه علی الغایب نه ده. دغه د حدیث پکې راغلی دی. وګوره لغوندې حاشیې ته وګوره. وفيه حجة لمن جوز الصلاة على الغائب ومنهم الشافعي وأحمد ومن منعه أجاب لأن ثم رفع له سريره فرآه كما ورد في صلاة سم على زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب إنه كشف له عنهما وقال كمزور لي زيد جعفر دغه روایت چې کشف شوی دی دا کمزور دی. او طبراني وایي أن جبريل نزل بالتبوك هغه روایت فقال يا رسول الله إن معاوية بن معاوية مات بالمدينة تبوك أتحب أن أتوي لك الأرض تصلي عليه؟ قال نعم. فضرب بجناية الأسفر فله سريره فصلى عليه. ويجي كمان او نور دلائل دغه مخشي او مان د تویل شابه مولانا دغه اعتماد تکموي هغه د ابن عباس روایت په اخره کې كشف بالنفس بالسرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. ابن عدي په کامل کې دا حدیث په صحیح سره ذکر کړی دی. ویږي دا زموږ دلیل. نو جنازه کې شرط حضور د میت دی نو دې کې میت تم دی دغه خو میت نشته. او یو نو قبل ناشنا راته رسول الله مبارک چې کله دنیا نه الله او چې کوم د مدینه خلک واغې په جنازه وکړه لیکن چې کوم په نور بلادو کې ما ثبتا چې د پیغمبر مبارک جنازه غایب کړي فکر وکړه او وکړه چې د نور خلکو کې د نبی رسول الله بولې نه کې نو یو ځای کې نه ده ثابته چې د صحابه غایب د رسول الله مبارک جنازه کړي په نور بلادو یو ځای کې نه ثابت او نه صحابه نو د سنې کې ثابت دي نه صحابه نو ثابت دي نه بل نه بل لو صرف شيء وبه قال حدثنا ابو قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ايوب عن حميد بن بلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ما يتدرج فاوصيك كما اخذ جعفر ووصيك كما اخذ عبد الله بن رواحه دا متقي ها فوصيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدريبان كما اخذ عن الزبير بن كريم جاء من کړو خپل فتح ولاله دا دې ګوره مناسبت څه شو مناسبت دغه چې د نجاشي د مر خبر نبی رسول الله خپل او د دې کسانو لپاره خبره ورکړه. اوس مناسب یو خبره بل او دا خبر چې ورکړ نبی رسول الله د دوی د په جمعات کې ورکړل نو په جمعات کې خبر ورکول شي کنه شي ورکول نو یو جمعات کې خبر دی هغه ورکول چې د ثابت شو یو د جمعات نه غایبانه اعلانات دي زموږ په دې وطن کې خلک د دې مړو اعلانات دي په جمعاتونو
نو دا حاضرین ول خبر خو ورکول شي لیکن په جمعه د اعلانات ذریعہ رفعت الاصوات فی المساجد د قیامت په نه هو نه غدا او درې چې خدای مو بخا پلان کې مړ دی او 15 بجې به جنازه او ثواب دارین نه عذاب دارین حاصل الکه جمعه تاسو نه خانه یا وی خدای مو بخا جنازه واغستا څنګه ساوي الته پکې وی خدای مو بخا د ګلدین کاکا خر مړ شوی او رخصه وی او کچو مونته نو راواله جمعه ته پیسې جوړې کړې نو دا نه چې ممنوع وي ولیکن جمعه ته آداب خلاف ورزي پکشتا ورپسې اذان اعلان یا اذن خبر ورکاو ها خبر اول شبته جنازین یو بل خبر اول ها دغه مناسبت سبب تاسو نه خبر اول وشپا وسته فکرین او تیار وو نو چې موږ باندې تفسیر نه ورو فاتا خبر رسول الله علیه یا د ساده جنازه په قبر صحو کم لري بس ما تا ګورم چې اختلاف پکې نشته جنازه په قبر یو مړ به جنازه خښونه کول شي او زموږ فقها لیکي څونه پورې په کول شي چې تاسو غالب ګمان دی چې اوس به دا وجود خوري شي وي او خاصه وي څخه اور خطا شو وجود به خاصه وي دا پته مونږ ته لګيږي نو دا د اوړي او د جمع فرق دی په اوړي کې زر نسخه کېږي او په جمع کې زر نسخه کېږي ها نه ماټی کو په اوړي کې زر نسخه کېږي زمکه یې خیلا اوړي کې زمکه یې زر نسخه کېږي او په جمع کې زمکه لاندې ګرمای زر نسخه کېږي دا قانون دی په اوړي کې زمکه لاندې یې تاسو نه ګورئ په اوړي کې تیخانه ته نه نوځي نو یخه وي او په جمع کې تیخانه ته نه نوځي نو ګرمه وي نو په اوړي کې زر مړ نه ښاکيږي فقهاو لیکلي دي اما په خیال تو ګوره چې وقایع کې مشته په نورو کتابونو کې مشته نو په اوړي کې مړ زر نه ښاکيږي ډیره مودا په قبر ځن ازمکه یخه او په جمع کې لاندې ازمکه ګرمي مړ زر ښاکيږي خپل غالب ګمان ته ګوره کته ته په ترجمه ورچېدلی او یا به اندامونه قطع شوی د ټولو نمخ کې د مړي خېټه دماکه کوي دا چې کوم دا ګنده او حرام خوراکونه پکې اچو د ټول نمخ کې راځي دغه چینجی وشي هغه ته بارو دي چینجی الله هم صبر نه دا کو په حرام خورې خېټه وکړو ها نو دا غالب ګمان ته وګوره او کوستا غالب ګمان دا راغلي چې ختم شي بیا نه او چې کوم مړي په جنازه په شی او دفن شي دا علماء اتفاق دي چې په جنازه نشي کولای یعنی جنازه او کته پیغمبر کړی دا خصوصیت د نبی علیہ السلام دی البته مو فقهاو لیکلي دي وایي چې یو مړي داسې یو وارث او چې هغه جنازه نه وکړي او قریب وارث او نه لیک او رسید نو هغه له اختیار ست جواز د استحباب نه دی ها په قبر جنازه کوي صورت د جواز دی صورت د استحباب نه دی رسول الله مبارک د جواب کوي خصوصیت دی یا نبی علیہ السلام اخیری ولی دی د هر مړي نه ځکه جنازه او یا دریم دا خصوصیت دیم خصوصیت ولې شو ځکه ان الله ينور لهم في قبورهم بصلاه عليه اذا فقبر جنازه په خپل پاک کې نور پیدا کړي زمون پکې دي کې په خوا باباجي زمون دا قصه کوله زمون په دې کې قادیانان اوس الحمدلله یو قادیانی پکې نشته څومره شو څومره مسلمانان کړي نو قادیانانو پکې یو غټ قادیانانو میناله بلکې وایي د شاجي خاندان غټ قادیانی او دا یو ناشنا نقطه ته ویم چې اخبار به لیکل چې په تورنګزو کې 313 قادیانان عدد عجیب د 114 قادیانان پر شاجي خان نو دا غي اورورو اغاروري او دی بدل د دغه تا د سنو مې دا ربوي تا اوس د چرام نګر وای کړه ربوي تا بدل دا د دوی یو مرکز البته به علم هم حاصلو سکول کالج به مې دا ټریننګونه به تا ولا ورکړ د دې شاجي خان یو زوی هغه البته په چناب نګر کې لګلې او زما والد صاحب وینما سبق مرګري
کلاس فیلو مې و ډېر ښه ملګری مې و نو چې هلته لېږلی و نو هغه د هغه ځای نه خط راولېږه باباجي ته ځم او په خط کې ورته لیکلي و چې زه مسلمان یم پلار دلته را لېږلی یم او زه مسلمان یم او زما دا ایمان دی اشي دی ولې ها منصوب دا الماره کولو کې دا کړکې موسم ښه دی لږ ولګوي مړه چې دا یخه واره باندې ولګي سره ها لږ ماته متوجه شي بس خبرې نه نو یې ماته باباجي د مونږ خط ولېږه زه بس بند دی که نه چې پینګه کوي نو دا خو جنجال و ازه ماته لږ متوجه شه زه خیر وشو نو وایي چې ماته خط ولېږه باباجي وی ماته په خط کې لیکلي وو چې زه مسلمان یم او د پلار د یارې نه پلار دلته را لېږلی د پلار دی نه دلته تېری او دا ایمان دی چې مرزا غلام احمد کافر دی او دلته کې دې خلکو سره زه مونځ نه کوم او خو پسې حکم د دوباره راګرځم او بیا راته په خط کې لیکلي چې زه بیمار یم او ممکن دی چې مړ شم چې دې پلیتو ته ما پرې نه دی زما جنازه به تګي وی دا خط یې ماله راورسېد او دې پسې یو څو ورځې پسې پلارانو چې شاجي خان هغه زویل ته مړ شو راویړه ریلګاډي کې وی چې راویړه نو باباجي وی چې ما میټینګ راوسته خپلو ملګرو چې دا خو مسلمان دی او ما ته یې خط لېږلی دی نو وی هغه دا خط به شاجي خان له څوک یوسي حاجي خان ډېر ویمخام و بدماشم او خلک به ترې یارېدل ډېر مدروم سړی باباجي زموږ خبره کوله وی دی چې حج ته تللی و بیت الله ته نو یې مونږ خوشحاله چې د قادیانانو حج نه دی او زموږ جومات ته مخامخ حجره وه هغه حجره بلکل زما د جمعې جومات ته مخامخ ته روان ده نو وی چې منځه وله لاړم او د خوشحالۍ نه مې ورته تماچه ډزې کړې هغه تماچې وی ما ته وی چې مولوي صاحب مه تېرېږه چې څنګه تللی وم ګوره هغسې راغلی وی یو ځل زه عثمانزو کې جلسه وه د قادیانانو خلاف نو وی مونږ جلسه وکړه پخوا خو سورلۍ کمې وې نو پیاده را روان پیاده راتلو او د شپې 11-12 بجې وې ګاډي ته تلل د شاجي خان په ټانګه کې ډېره قیمتي ټانګه وه ټانګه کې را روان وی چې څنګه راغی او ټانګې اواز زمونږ سره خوا کې ودرېده وی چې ودرېدم وی راځئ مولوي صاحب ما ته پته چې زمونږ خلاف هم جلسې وکړئ وی ما چې نه ځم تا سره وی چې نه خامخا مې چې نه لا وی چې لا وی دغه چې بیا ټانګه را روانه وه کوچوان یې یوازې را لېږلی و چې ما سره خو نه راتلل خو دا مولوي صاحب راوړی عجیبه اخلاق خدای ورکړو داسې به یې خندل او خو بدر چا سره به یې نه وي او باباجي زمونږ وی ما ته یې ورځ وی شاجي خان چې مولوي صاحب ما په تا 3 ځله په تماچه لټوالی دی ما ته نوکران وي چې مونږ یې وژنو ما چې نه دا زمونږ پیغمبر ته کذاب وي دی به زه په خپله وژنم وی 3 ځله مې در باندې لټ په تماچه والی دی او کالتوت پوچ شوی دا خبره کوله بهر کې وی دغه سړی راورسېده ما ملګرو سره میټینګ وکړه زموږ په کلي کې یو بوډا سړی و عبدالواحد نوم یې خلکو ورته دوکه کړی خدای دې وبخښي الحمدلله هغه عبدالواحد وی چې دا خط مولا مونږ چې دا خط شاجي خان له ورسو دا مړی روم له راکړي چې مونږ یې غسل وکړو تکفین تجدید جنازه وه خط هغه یوه چې یاره بس خبره خوره شوه اطلاع راغله جنازه پرې قادیانانو وکړو باباجي زموږ وی ما سره خو د وړې دورې طالبانو نو وی زه لاړم او ما په خبر جنازه وکړه ځکه د جنازې ته دی منډه ته دا دې پورې راځه او باباجي وی چې ما سره لږې پیسې وې نو ما طالبانو له یو صدقه م ورکړه چې دا الله دې ولې ثواب ورکړي شاجي خان خبر شو ما پسې راغی چې تا زما په زوی جنازه ولې کوله زما په قادیاني زوی مې چې ستا زوی مسلمان تا سره څه دلیل دی مې چې تا له ما خط نه دی درلېږلی مې چې ما له خط نه دی راغلی هغه عبدالواحد تا کم راوغوښته چې لکه تا خط نه دی ورکړی دی وي زه ورغلم خو ډېر غمجن و او ډېر غوسه و نو بس ما خط ورنه که خط مې جیب کې واچو شاجي خان مې کم وخته چې ما له خط را کړی وې او ما ته پته و چې زما مې مسلمان نو ما به تاسو له درکړو تاسو پېښ وکړی نو دا مې یو مثال درکړ که یو مړی دقسې د جنازې دفن شي نو جنازې په قبر کوي زموږ د مشرانو ګورې ډېر لوی محنتونه کوي قسم دی
دا باباجي زمونږ په دې کوڅو کې په دې خلکو ګرځېده مینتونه به یې ورته کول او دا خدای پاک ډېر مسلمانان کړل څه په قادیانیت مړه شول او څه خدای مسلمانان کړل او دا د بر نه بار نه بیا علما راغوښتل اوس چې په تورنځو کې یو ملا زه راغواړم او تقریر پرې کوم خو هر څه خو زما سره لري هغه میلمه خو به دي د پنجاب میلمه دي دا علما به مونږ راغوښتلو دلته د قادیانانو خلاف پرې تقریرونه کول نو خدای دې نور خلک هم وساتل دا ډېر زیات قادیانانو په دې چارسده کې مو په دې ډب غریب آباد کې مو په مردان کې مو د دې علماو په محنت باندې خدای پاک څه مړه شو او څه د علماو په محنت خدای پاک مسلمانان دا محنت شوی ښه والله باباجي خبره کوله یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او د پیغمبرۍ نه پسې د خدای دعوه وکړه دا خلاف جلسه وشوه بس باباجي د جلسې صدر وزمو فیصله په دې وشوه چې دا سړی مړ کې مرتد دی لکه ولې اختیار ورکړي چې ته ایمان راوړه راشه که ایمان دې راوړنه دونه لوی تعالی مهلت درته واجب القتل هغه وینا د خدای بس خلک لاړل مردارې کې مړی د انګریزانو زمانه وه چې مردارې که مړ شو دعوه په دوه مولیانو وشوه یو هغه چې د جلسې صدر و زموږ باباجي او یو د شیرپاو د مولانا عبدالباري جان صاحب اوس مړ د خدای پاک دې وبخي د هغه پلار هغه د سټیټ جنرال سیکرټري په دې دوه کسانو دعوه شوه د قتل د مرګ او زمانه د انګریزانو وه دوی لاړل جیل ته چې جیل ته څنګه لاړل ورسېدل یو عدالت هم د پانسۍ حکم وکړه بل عدالت هم د پانسۍ حکم وکړه او ایمانه وکیل لاړې چې ته انکار وکړه د جج په مخ کې مې چې د څه نه د مرګ نه چې ما خو نه دی وجل نه دا کار د جلسه کړې ده جلسه کې دا فتوا ورکړل شوې ده چې دا سړی واجب القتل مړی کا د دې نه انکار وکړه چې د په دې جلسه کې نو ما یا دا خبره ما نه ده کړې یا زما مخکې نه ده شوې مې چې دروغ خو نه ده زه خو قسم دی وایي چې جج ته مخامخ شم راته وایي چې دا جلسه شوې وه مې چې او کوم ځای شوی پلان کې دی کې دته د جلسې صدر وی مې چې او لیکن په دې سړي د مرګ فتوا ورکړو چې دې مرګ کې ما ویاو وی ګورې مولوي صاحب دې کې پانسیم شته ما ورته وی جج ته چې که بالفرض ستا دغه دعوا وکړه نو زه اوس ستا متعلق هم دا فتوا ورکوم چې ته واجب القتل مرګ دې راشي وی ښه ما پانسي کړې بل عدالت ته اپیل مو ورکړه هغه هم پانسي سپریم کورټ ته لاړو هغه هم پانسي او باباجي وی داسې ښه جیل وکړ دا انګریزانو جیلونو خو عجیبه و چې مونږ په کومه کوټه کې په جیل کې بد وو نو خوا کې به راته بیا دسمات یې ښود په کاسه کې بچان او ماشي ورته پکېده او چې په کومه کوټه کې مونږ پراتو نو دسمات یې مونږ هغې کې کړ سخت جیل بهر کیف د هغې نه پس بیا جرګه به وه د هغې نه پس د انګریزانو دور کې جرګه وه اوس دا سیستم نشته یو غټه جرګه وشوه دا د حکومت قانونا دا به کېده جرګې بیا مونږ بری کړلو اخلاص شو نو هغه به وي ما ورته یو ځل خبره کوله خو 53 سال دا درس و تدریس بغیر د پیسو نه او بې د تنخوا نه کړی 53 سال او ډېر زیات شاګردان او تنخوا به یې نه اخیستله حالانکې غټو مدرسو والا ورته افر کړو چې ته مونږ له راځه نو ما ورته یو ځل خاندل او صوفي مو ډېر تسبیح اړولې او نیک سړی مو ډېر واقعي تهجد ګزار تعالی به خدای په جنت کې لوی مقام درکړي ما ته ویل ما ته وینا وی زه په یو څیز مطمئن یم کما نه خدای د قیامت پر ورځ تاسو کې چې مولوي شهزاده څه دی راوړي نو زه ورته یو څیز وایم دا نه یادوم دا درسونه زم چې خدای ستا د پیغمبر د ناموس ته خاطر نه د 500 کوټې ته رسېدلی 500 کوټې ته دا زموږ د اکابرو د مشرانو ډېر لوی محنتونه کړي اوس خو زموږ ملیان فیضه نه دي ټول په جنازو پسې او په ساتونو پسې په منډو سات او د خانانو کوڅه ډک سپي د خانانو دا اخونان ملیان یادوم ولی نور نه دا اخونان سپي د خانانو په چیلمانو سره خوا کې ناستې او د خانانو سره لنګې ناستې او خان ته نه کېږي ورپسې شه قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث بن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس المسلمين يدعو يفعل ولو كان من النور اذا دخله او دې کې ما وجه ویلې و د عصب بلوغ ها کته چې غم خو په بالغ زیاتی نه هغه خو قدر
د غم باندې الله پاک اجر ورکوي خو جدا شی دی او نابالغ ماشوم شفاعت کوي د دې مور او پلار لپاره بالغ شفاعت نه کوي هغه دا د ګناهګار دی یا دا چې نابالغه کې حقوق نه متصور کېږي چې بالغ ما سر نافرمانه شي حقوق او دې کې ثلاثه دي بلکې استان دي بلکې واحدون مشتا شابه فضل د رحمت او دغه سبب شابه رضي الله عنه أن النساء قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال الإمام إبراهيم فقال لا ثلاث من الولد وكان جاء رجال من النار فقال ساري محمد الله پاک په خاتمه به ایمان کوي د دې په د وجه او یا ناری محبت نه یا د بچي به شفاعت کوي به باندې یا متقد كلنا دې تکلیف ته وجه نه بوته رحم کی کنه شابه فقال الإمام يعني إن مات اثنان إن مات واحد شابه حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة له حنبة لکه په سفارش تغیب بچ کېږي سفارش معشوق کې چې د ګناه نه پاکي بالغ خدا له په خپل غم جوړوي ها قال حدثنا سفيان قال ابن عيينة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون من ثلاث من الولد إلا تحلة القسم تحلة القسم لا تكون كبيرة في الخمر يا تحلة القسم كافر يا تحلة القسم إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا لجهنم دفاع كل الصراط قد بتيري وفي قال حدثنا وقال حدثنا جواب قال حدثنا ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خبر ثلاثة والجلالي اتق الله واصبري خدينا ويري واصبر ايه دينا ورلي خبر الله دا د شرک د زیارت القبور کې اورا تمشي دینه د خدو زیارت القبور ثابت شو معنی نه کړ چې زیارت القبور ته ولې ناشته د خبر تلقینه ورته جلاله معنا کړه د خدو زیارت القبور دینه معلوم ولې دې کې اختلاف ته د خدو زیارت القبور جایز او کومه نه ما ویلو چې جواز شته او دا حدیث دلیل دی چې کوم کې راځي چې نهایتکم عن زیارت القبور الا فزورها حکم رجال ته او په ځمن د رجالو کې خدو تم شو او کته وی حدیث دی لعن الله دورات القبور دا محمود لپاره زمانه کې د زیارت القبور مفهوم یا بعض علماء وی خدي بندي لقله صبرهن وجزعهن او خدو کې فتنه دا وګورئ د اختلاف د زیارت القبور په کوم مړو کې دی چې خپل څه چې کومه رشتہ دارانو خپل پیر بابا کاکا ته خبر نه تکړي والبصير فأخذ من الميت وهو ميت بما يواسي وأن تقرأ إذا سعيد من ذلك وحمله والبصر ولم يتوضأ وقال ابن عباس الحديث ولا يمكن صحيح ولا ميتا وصل تميت او دس تميت فهو داور بولو او دسو کې او د بیرې پانو پکې واچي نو په دې وخت کې د بیرې پانو څوک نه چي صابون استعمال ٹھیک تا صابون هم د بیرو د پانو کار کوي لیکن د بیرو پانو کې یو سنت خدا کېږي کنه لکه د بیرې پانې راغشتل پکار دي چې وبو کې وکړ کېږي وقال سعد وحنث ابن عمر ابن الحنوت خوشبوئی پورې کړه سعد بن زید بیا پاتشو خوشبوئی پورې کړه وحمله وصلى جنازه فکر دا ولم يتوضا اصل کې روایت کې راځي چې من غسل ميتا فليغتسل بل کې راځي من غسل ميتا يسوق مړی ولم بي دی ولم ومن حمله فليتوضا ومن حمله فليتوضا چې یو یې ولغدي کې نو بعض علما د هغه نه معلومي چې مړی ولم به غسل وکړي او چې یو جنازه او داس پکې لیکن دا خبر دا څنګه ده دا په استحباب محمول دي چې مړي ولم به غسل مستحب دی ولې دا هغه د رسومات یا دا خطا نه وي دا هغه صام چې وته وي وین دا هغه د وجود تاسو کې راشاش وغیرہ باندې پریږدي ولم او دا اولادو نه او د سماعتي کې پولو او مطلب دا چې جنازه بکې جنازه او تاسو کا دغه کې دا سوي دا هو حمله وصلى ولم يتوضا نو هغه روایت یا په استحباب محمول دی او یا دا روایت په دې چې جنازه او د سینې جنازه او تاسو کا قال ابن عباس المصيب لا يتصح حي ولا ميتا چې ارکل نجاست نه نو بیا غسل در باندې رقم دی نه او وضو در باندې رقم دی ګور امام بخاری دې طرف نه لاله ها لو كان نجس ما مسجد وقال يوسف المؤمن لا يجلس حاصل مسئله سره کوم ځکه غسل او وضو ذکر دی استحباب محمول
یا په وضو ذکر پرې دی جنازه کوه نه چې مړی نجس دی چا به د بیرې پاڼې پکې واچوه دا زموږ دلیل دی که ستا خیال و د بیرې پاڼې چې مطلق تغییر د احد الاوصاف سره اوبه نه نجس کېږي یاد دي د بیرې پاڼو سره خوند بدلېږي رنګ هم بدل شي شین شي خو د خوند خو خامخا بدلېږي بوی هم بدل شي ما ویلو چې هغه هله بدلېږي چې نجس شی پکې واچوې دا خو طاهر شی دی پاک شی دی خبره خپل لګې راکړه حق وبړې ته مراد دی نه بدا ولا شعار کې مراد حق دی دا شعار هغه جامه چې د ښځې د وجود سره لګېږي ورې دې نه تبرک به اثار صالحین معلوم شو پیغمبر مبارک خپل زار ولا ورکړي شابه او درې ځله وکړو ها جاتو کې خیر دی زمای ورته درې اخر کې کافور واچوي کافور کې دا پیدا چې دغه نه بل کافور بوی دي د حشرات کوله راځي او بوی د اوسام ته دي نو خلکو باندې به مغصاب نه لګيږي او چې فارغ شفاف ده د سبا کافور دا بولې نه دي ښه دا قیمتي کافور خوشته نه فلما فرغنا عزمنا وقال قينا من يقول لك راكو اذا ولا شعار كي فقال ايوب هل حفظ بحديث محمد وكان في حديث ثابت يقتلنها وترا وكان فيه 3 او 5 او 7 او في كتاب التقال يبدو بما يمنها في طرف ولا مخكي كي او داس كده چې د مړي خيطه ګوره بل خيطه ما ګوره هر کله نه ما څه مسله مستنبط کړو الله اکبر د مړي خيطه ګوره بل خيطه ما ګوره او چې سر خره یو سړی نه محلوق لا نو خپل خيطه ما ګوره چا خيطه ګوره نو چې پټکي مور پسره نو خپل خيطه ما ګوره چا خيطه ګوره دا ما استدلال کړو او ماضي د وضو منها دا مقدم کې او کار فيه لا او د اسمه کې یومياتیا او مشتنها 3 قرون موږ له سر ګومن کډري کړو په دې کې ورا کوټه هم د اختلاف دی ما ته وره چې د مړي د وختو به څه حکم نو امام شافعي احمد ابن حنبل وی چې ولې درې کم سیکا دا دلیل شو 3 قرون درې کم سیکا یو کم سیبه ولا خې طرف ته واچي او کس طرف یو شات او زمون احناف وی چې نه بس دقه سی ولا سر پرې د جسګاو بس نیم ویخته ولا په خې طرف راواچي او کم سیکې بنا او نیم بوله په کس طرف راواچي دې کې قرون دی بلکې ظفایر ده ها دا د شافعي ته دلیل نه دی چې قرون دی بلکې دې نه ظفایر ادا کوي لیکن مو وایي چې دا خدای هم عافیه خپل کړی دی نه رسول الله مبارک ورته ویلي دي شابه او نه پیغمبر په مخ کې دا کار کړی دا خپل فعل دا څه حجت لري شابه ضرور باندې وته چې مړي بسوک لا پای نږدې رشتہ ده بس چې حیا ده نږدې رشتہ خدای باندې نږدې رشتہ دارانه او سړی او زموږ په وطن کې ولا شر راوړي تبه غني وږي ټاکلای ویراشه پلان کیتا واسطه پلان کیتا دا یو ګیله کوي چې بټول کوټا د خپلوانو نه ډکه شي ولی غسل ورکړي نو خدای دې به خباسه ولی خپل مړ په شرمه ولی شرمه کې دي شي ورا فقهاوی په دې خېټه بوله نری لاس راځي ولی اسناو د سماتي دی ولدي چې کله لاندې په دې خېټه نری لاس راځي نو کو د سماتي دی وته ما بوله ویل نو کدا او د سماتي د پردو خلکو په مخ کې وته بل اچلانده خامخه اندامونه ښکار کوي نو دا پردو خلکو ته ولې د مړي بیزتی کې دا خدای نه پخته دا زمون په وطن کې یو غلط رواج ما خپل باباجي لمبولو ما لمبولې یو زوم دوه میرونو یو دا یو خادم او یو مولانا اکبر جان سے شیخ سے مؤلف سے هغه مؤسس په کورسه کې مولانا مو دوړو سره امداد ما خپل والد سے لمبولې بل دوړو سره یو مخړای او خیر الله اس په بدرې کته مړي لمبېږي یو کس د لوبه درکې یو کس د اړې راړي او بل دولت په درې کته مړي لمبېږي کې ضرورت سره برادو خلکو ته جاری غراغواړي د خپل مړي بیزتی کې خلکو ته امولا ته براغواړي چې ویلم د خدای دې دغه خون به خو باندې ما ته چې پته ولګي چې مړي لمبولې چې لاس سره ملاونه لکه مولا ته ولي چې چل وته چل څه تا
چلسی مستحب وته وخی چلسی چلته چې اودس ولا مخکې وکړه استنجا ولا وکړه اودس ولا وکړه او درې ځله ولمبه ته چې لاندې دغه چل دی د جمدي او د مړي څه فرق دی هغه په خپله نه لامبي ته لامبي او دا ته ځان په خپله دی نو تا په خپله په لمبلو کې د مستحبو خیال ساتلی چې پلار نه ساتي ځان له دې مولا راغوښتل چې راشه ما ولامبه چې خو ځان نه راغوښتل دغه کار دی چې راشه ما ولامبه وه ولې چې مستحبه ده شي ملا صاحب راغواړي ملا صاحب راشه هله شابه ملا صاحب هم ورته برید ته وراته یو چکې صابون لپاره بې وقت چې کومه نیمه چکې پاتې چې جیب پرې واچوي چې کومې تخې وي کڅوړې چې استنجا پرې ولا وکړي چې استنجا کوي لاس ته کڅوړه اچوي هغه کڅوړه چې لاس ته اچولي که نه جیب کې واچوي کڅوړه هغه لاس استنجا چې پرې ولا کړي او چې کومه تولیه باندې وچکي هغه یوسي پورته کوم کافور ګولی پاتې شي هغه پورته یوسي دقې دپاره دا خبیث بچې مټې ونغاړې وکړې ورته دا خو باید بېخ وباسه په دغه ټوکړه تخه څه کې دا ښځې له حیض نه وړې بل کار خو پرې نه کېږي دغه یو نه کېږي ورته یې وړې ورپسې دا ډېر ښه شیطان دی پاک کوئ پردي مړي ونه لاسه ثواب پکې څه دا نه چې ثواب نکاح او د ثواب دا مطلب نه چې کار دی ورته ویلی ثواب دا چې د چا سوکني ولا مړی ولامباوه یا ضرورت یو تعاون دی ورسره ورته فقهاو لیکلي چې مړه د مړو کې ثواب دی نو دې زر هغه جزیه مونږ ته راپېش کړي هغه دا چې څوک کښېني یا مثلا چا سره د تعاون ضرورت وي یو اوبه ورته واچوې خو جلدي ته مچولی شي دغه قسمه ثواب او دا مطلب نه دی چې بس ځان غاسل دی جوړ کړی دی او کار دی ورته ویلی دی او پر دې مړو دا خانګین دی بیخ دی وسه مواضيع د وضو دا ولا مقدم کې شبه بالکل قد سړي په لکه د پان کول شي دا یو حدیث دی چې ورته شابه غلط دی کنه يجعلوا ذكر كافورو بياوي او فيجعلوا بين كافور بياوي ها زينب وها عثمان بيبي خذ ويستوى الأكبر ذا جنب كولي وكريبسين لا باقا ينقذا ورد ويستوى كولي نقل شكرا او سيوسكر نقل بتفاشي ها بيسكر ذا بيوين ذا ثم جعلنا بيوكر او ده اختلاف ذا دريو قرون ويا ذا دو فمنس كي ممدان فعولا وفغير اولاك ها جواز وعدم الجواز كي نشتا بس بكم ولا شيء قابل كتاب پخوا دا مولیان غریبانانو که نه د دوی خو صدا چې طرف نه دا کار کوي اوس خو شکل مولیان ښه دي نبي صلی الله جنازه چا کړې ده هر چا کړې ده دوه درې درې کسان بتل او جنازه به کوله دوه درې درې کسان بتل د کوټې نه بار نه راوسته او جنازه به کوله او جنازه کې به څه وي بلور تکبیر به کول درود به وي حمد به وي دعا به وي دعا به کول مړي ته د کفنه چورو صحیح طریقه پرې ټیکلو خایا نو تر دا پرې دا راو ورغو موږ دې ولمبو او پریکټیکل چل به مو تبا راځي یو کس په سعودي کې مړ شي هلته په جنازه شوي کله کې جنازه او د خپل وارث وې جنازه کوي نو کولی شي
کنه که یې ضرورت نشته پیغمبر مرګ نه پس ژوندي وي چې صحابو ته د ابوبکر صدیق خلافت ولې اختلاف کوه څنګه خلافت ورته ولې اواز نه کوو اواز خو نه کوي اواز خو نه کوي او خلافت خو لري جن نه مراد داسې جن نه دی چې په دنیا کې موجود دی موږ سره اوجات دی او موږ له امامتي هم راکوي او موږ ته تقریرونه هم کوي او موږ له اوازونه هم راکوي چې داسې کوه داسې مه کوه هېڅ جبه دي مړي ته غسل ورکولی شي ښې قبلې طرف ته وي دوه صورته فقهاو لیکلي دي یو صورت دا چې سر وله داسې کا او خپې وله دی بل طرف ته کوه مخې قبلې ته کا خو راجح دا دی چې خپې وله قبلې ته کې او سر ورخاته ته کې او سر وله روچت کې نو دواړه جایز دي اس کو قبر کی لے جاتے اس میں اس کے آگے ایک آدمی قرآن مجید بدعت تھے قرآن مجید سے مخ کی اولیدہ بدعت تھے اور قرآن و سر فقط کے اولیدہ بدعت تھے اور پالنامہ و دابل شی و سر اولیدہ سے دے یو بل شیم دیو کتاب دے عہدنامہ دام بدعت تھے دانش سب کتاب ہونے اور لس قدم یو وقف و لس قدم بلخ و لس قدم بلخ فدام بدعت تھے یو سلویخ قدمونه خیر فقهاو لیکلي چې ورته سلویخ قدمه کړي یو شي لیکن دا لس قدمه یو وخت ونیسي او بیا چې بله خپل قدم او بیا بله لس قدم او بیا بل لس قدمه دا نشته په کتابونو کې ترنت د فجر په داسې حال کې څه حکم لري چې جمع ولاړ او نه جماعت نه بهر ځای وي او سړی کور هم نه وي نو په دې وخت کې امام سره شریک شي ورپسې شه